الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم سامعینو، د نن د پاره تاسو ته یو داسې بیماری چې هغه عامه ده او ډیر خلک د هغې نه په تکلیف کې دي، او بیماری هم داسې چې هغې د وجې نه انسان په مجلس کې نشي کېناستی، خبرې ښایسته نشي کولی، او د هغې د وجې نه په ګڼو تکلیفونو کې مبتلا. هغه بیماری عام طور باندې سړي ته سپکه ښکاري، خو کله کله ډیر تکلیف ذریعه جوړیږي. هغه یو خو بیماری د زکام ده. بیا د زکام او ټوخې د بعضو خلکو داسې شي چې مستقل شي او ډاکټران او طبیبان دې ته الرجي وي. د دې څه علاج دی؟ نو تاسو ځان سره یاد کړئ چې دې دوه علاج تاسو ته وښیم. یو د دې روحاني علاج دی او یو د دې طبي او غذایی علاج دی. د دې بیماری دپاره روحاني علاج د سوره یاسین 58 نمبر آیات سلام قولا من رب الرحیم، دا به یو سلیخ زله په اوبو باندې ووایي، دم به کې او بیا به یې په مریض باندې وڅکي. خو که دغه الرجي تاسو مستقل ختمول غواړئ نو دا عمل به مستقل کوئ او ورسره به شهد راواخلئ، پای کې به تور مرچ ټکېدلي میلاو کوئ او دا به تاسو 2 چمچې روزانه په نهره باندې استعمالوئ. انشاءالله تبارک وتعالی دغه الرجي، دغه د پوزې یا د مرۍ مستقل تکلیف دا به همیشه دپاره ختم شي.